نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو، یو ضروري ویډیو دا د تاسو راغ شیر کول غواړم. تاسو دغه ویډیو وګورئ، د دې نه پس بیا تاسو را یو څه خبرې. تاسو نوم دی؟ سعادت جی. سعادت د والد صاحب دی؟ وزیر ګل. داسې به وایي زه سعادت ولد وزیر ګل په خپل هوش او حواس کې قایم یم او په شریعت محمدي باندې تعالی زه طلاق درکوم، تعالی زه طلاق درکوم، تعالی زه طلاق درکوم. سعادت ولد وزیر ګل په هوش حواس سره برابر یم. دا په شریعت محمدي دی نه طلاق ورکوم. طلاق ورکوم. او یو ځل بیا وایي طلاق ورکوم. طلاق ورکوم. صحیح شو. خورې ستا نن د سره علیحدګي شوه، خبرې به ورپسې نه کوې، نه به کې، نه به ته خبرې کې، نه به ته خبرې کې، چې نن نه پس به تاسو یو بل پسې خبرې اترې نه کوئ. دا نه چې طلاق وشو، دا نه چې ته دې پسې خبرې کې او ته دې پسې، نن نه پس تاسو کیسه ختمه مکمل. بس ها تاسو چې کومه مسله وه په هغه مسله کې کور جوړ شو او دې معامله کې ستاسو علیحدګي وشوه. ښه په خوشحالۍ سره په ښځه سره نو مخکې به پکې هېڅ قسمه ټینشن نه وي. ټیک شوه؟ محترمو، تاسو دا ویډیو وکتله چې دا یو ځای دی یا عدالت دی یا یو بل ځای دی، خو هغلته ښځه هم موجود ده، د هغه سره خاوند هم موجود دی، او دغه خاوند چې کوم د خپل ښځې له طلاق ورکوي، نو دا کس خپل ښځې له طلاق ولې ورکوي؟ ځکه د دغې ویډیو نه دا معلومیږي چې دا خاوند د ښځې سره ظلم کوي، زیاتې کوي، په خپل منځ کې خفګان دی، نور زندګي دی تېرول نه غواړي. نو محترمو، چې کله مونږ خپل لوریانې خپلې خویندې هغه داسې قسمه خلکو له ورکو چې هغه ورځ شپه په دغې زنانو باندې ظلمونه کوي، زیاتې کوي او په هغې باندې ګزارونه کوي، هغه ژوند او زندګۍ ته نه پرېږدي، نو مسله به هم دې طلاق ته بیا راځي، بله لاره نشته دی. حالانکه ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 314 باندې امام ابو داود رحم الله یو حدیث مبارک نقل کوي، او هغه حدیث دا دی: ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. په حلال سيزونو کې الله رب العزت ته مبغوض او ناخوښه سیز هغه طلاق دی. جواز مشترک چې وسړی طلاق ورکړي، خدا یو ناخوښه سیز دی د الله رب العزت په نسبت، ځکه چې څوک نکاح دې له نه تړي چې سبا دی یو انسان دغه جنۍ له طلاق ورکړي، دا د پرېږدي. خلک دې له نکاح نه تړي، بلکې دا خو د همیشه زندګۍ لپاره تړي. نو محترمو، خپل لوریانې خویندې په صحیح ځایونو کې ورکول پکار دي، په غلط ځایونو کې ورکول نه دي پکار، او غلط خلکو له ورکول نه دي پکار. په معاشره کې مونږ ډېر ولیدله، یو ځای کې خلک ښځه پرېږدي، بل ځای کې پرېږدي، بل ځای کې ولې مونږ د خلکو په مال، د خلکو په مالدارۍ، د خلکو د دنیا نه متاثره شو، په هغې دوکه شو مونږ. خو د هغې نتیجه دا وي چې دغه مالدار انسان هغه بدبخت او بدقسمته وخېجي چې هغه ښځه بیا په سرو سترګو باندې جاړي، خو بیا ولله څه فایده نه ورکوي. اول محترمو، دینداري ده. مونږ له پکار چې مونږ په چا کې دینداري وګورو. که مونږ دینداري نه ګورو، دغې دنیا ته ګورو، نو د هغې به دغه نتیجې وي چې ځای په ځای باندې به دغه طلاقونه واقع کېږي او خلک به چې کوم بیا په سرو سترګو باندې جاړي. الله رب العزت دې مونږ د طلاق ورکول نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.